من الشيطان الرجيم وإذ غدوت اي واذكر يادك وقت غدوت چه وقتی وتیت خرجت بالصباح من المدينة وقتی وتیت د مدینی منورین من اهلك دا اهل خپلنا من عند عائشة تبوئ المؤمنين تجړولنی ول د پاره د مؤمنانو مقاعد مرچلی یعنی مواطن زینو د ناستی خی طرف تا او گس طرف تا للقتال د پاره د جنگ او جهاد والله والله تبارک وتعالى سميع اوریدن کې د علیم پوی د پتا سو باندې چې سکسان به د مرکز پری دی داغه د وجنه با تاسو شهیدان کیږي او زخمونه به تاسو ته رسي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ 50 صحابه کرام سره په یو غونډه باندې کینول ورته ویل کومه شکست خوړلو او که فتح نصیب شو نو تاسو به د دې غونډې نه کوزیږئ. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د کافرانو په د احد کې شکست ورکو اول ځل کې سوار لسمړی تینه پاتې شو او مؤمنان غنیمت ټولولو کې مصروف شو. په دغه ټیم کې دی 50 صحابه کرامو کې 40 صحابه کرامو ویل ای عبد الله ابن جبیر صاحب کافرانو خو شکست خوړلو راځي چې کوزیګو غنیمت ټول کو. نو هغه ورته ویل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته ویل دي که تاسو شکست خوړلو او که مونږ شکست خوړلو او که فتح مونږ ته نصیب شو نو تاسو به نه کوزیږئ د دې غونډې نه. نو دا 40 صحابه کرام کوش شو د غونډې نه. خالد ابن ولید چې وکتل چې دا غونډې خالده اکرمه ابن ابي جهل ته ویه چې مخکې ما ډېر حملې کړي دي خو زه کامیاب شوی نه یم دا غونډې ډکه وه اوس خالی شوې ده راځه چې ورشو ور باندې که کامیاب شو ډېره ښه که ناکامه شو بس ځونو دا آخري ځل دی. اکرمه ابن ابي جهل او خالد ابن ولید صاحب د 100 کسانو هغه کمانډر 100 کسانو دی 200 اسونه او دا 10 صحابه کرام پیدلو چیرته 200 اسونه والا او چیرته 10 کسان پیدل. نو دی 10 وانو صحابه کرام ډیر په بهادر سره جنگ ور سره کو دا 10 وانه شهیدان شو. انا لله و انا الیه راجعون. وشاتن پیراغه صحابه کرام باندې یو تور شپه جوړه کا په دې ورځ کې انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای زما تر دې مؤمنانو نیولې ده زه ورته ویم چې دا زما تر دې مسلمان دی دومره ګډوډي راغلی و چې زما تر دې مؤمنانو شهید کا بیرست دیت ورکړې خو انس واپس بیت المال ته تسلیم کو. په دغه ورځ باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دفاع باندې طلحه رضی الله تعالی عنه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا مقرر ابو بکر صدیق سے وغیرہ حضرت طلحه سے په املا باندې دوه یا غشي لګیدل او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه مبارک دوش په ته غشي لګیدل د دوه یا غشو او دوش په تو غشو نشانه سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شکل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شکل سره مشابه هو. عبد الله ابن قمیه په مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه باندې گزار وکړو چې کله گزار وکړو د مبارک شهید کو. انا لله و انا الیه راجعون. دغه بيدینا عبد الله ابن قمیه आवाज وکړو الا ان محمدا قد قتلت خبردار ما محمد صلی الله علیه وسلم شهید کو. په دغه ټیم کې ابلیس لعین په فضا کې او आवाज خور کو الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم قد قتل شهید کړي شو.
دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی. یو ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دروازې سره ولاړ دی ژاړي. چا ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ژاړي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وی د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغه کمیس می جړی، دا پیوندونه می جړی، ځکه چې د اسلام نه مخکې به دی په 2200 درهم باندې یو کمیس کول، اوس دا حال دی. نو کله چې اوازه خوره شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شهید شو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه توره داسې لړی که توره کېناسته. په دغه ټیم کې صحابي مبارک راځي عمر صاحب نه تپوس کوي یا عمر رضی الله تعالی عنه دا ټیم د ناستې دی؟ عمر صاحب وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې نشته، نو ما ته سم خون نه راکوي. نو دغه صحابي ورته وایي چې ما ته سم خون نه راکوي. ننوتو کافرانو کې خپ بهادرۍ سره جنګ وکړو. انا لله و انا الیه راجعون. د مبارک هم شهید شو. دارنګي 15 نوجوانانو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل ای نوجوانانو تاسو کې څوک شته چې ما باندې ځان قربان کړي؟ نو هغه نوجوانانو وویل چې تا باندې څوک ځان قربان کړي نو څه میلاویږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ډایرکټ جنت دی. نو 15 واړه نوجوانانو خپ بهادرۍ سره جنگ وکړو. انا لله و انا الیه راجعون. هغه هم شهیدان شو. عبد الله ابن قمیه بدینه چې وکتله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړو، میچنوغزه کې کاڼې واچولو، تاوې کو را تاوې کو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړو، مخ مبارک ولګېدو، جنگي خول کې دا کاڼې ننوتو، رخسار مبارک کې زنځیر ننوتو. د هغې د وجې نه غاښونه مبارکان هم شهیدان شو. ابن شهاب زهري وایي ضرب وجهه 70 ضربة بالسيف. مخ مبارک باندې اویا گزاره لګېدلی و. عتبه ابن ابي وقاص 4 گزاره نورو کو په تندي باندې ولګېده. مخ مبارکی په وینو رنگین رنگین دی، زخمی دی، ګیره مبارکه په وینو ملونه وه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې ګیرې ته لاس کو وی کتل، په وینو کې رنگین رنگین د ګیره په ګریوانې وینه ساسي. مخ مبارکی په وینو رنگین رنگین دی. په دغه ټیم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی کیف یفلح قوما، دا قوم به څنګه کامیاب شي، هغه قوم به څنګه کامیاب شي؟ د خپل نبی د خپل پیغمبر مخې په وینو رنگین رنگین که، ګیره په وینو ملونه کړه، په ګریوان باندې وینې ساسي، دا قوم به څنګه کامیاب شي؟ دغه ټیم کې اوازه خوره شو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شهید دی. مدینه منورې نه ماشومان منډې وهي، زنانه منډې وهي، نوجوانان منډې وهي. په دغه ټیم کې یو زنانه ته چا وویل چې پلار دې شهید دی، وایي د پلار تپوس نه کومه. بل ورته وایي چې ورور دې شهید دی، وایي د ورور تپوس نه کومه. بل چا ورته وویل چې خاوند دې شهید دی، وایي د خاوند تپوس نه کومه. بل چا ورته وویل چې زوی دې شهید دی، وایي د زوی تپوس نه کومه. چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولیده، وایي ټول مصیبتونه مې ختم شو. حمزه رضی الله تعالی عنه په میدان باندې پروت دی. هندي راغلی و، زړه یې تېنه ویستلی و، سترګې یې تېنه وویستلې، پوزه یې تېنه پرې کړه، غوږونه یې تېنه پرې کړه، زړه یې وویستله، زړه یې وچیچلو. والله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې حمزه صاحب ته وکته نو ډېر سخت غصه شو. وایي که غلط رواج نه جوړېدی نو ما به دا خپل تره په یو ځنګل په دشتو بیابان کې پرېښی وی، یو عبرت دپاره چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خاندان څومره د اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي. نو مختصر واقعه وه
دی آیت کی دی واقعات اشاره ده. نو اذا یاد کا وقت واذکر یاد کا وقت غدوتا چې وختي وتی تو خرجت من المدینه وختي وتی تو د مدینه منورین من اهلک د اهل خپلنا تبوئ المؤمنین تا جوړول د پاره د مؤمنانو لره مقاعد مواطن زین د ناستي مرچلی خي طرف ته او ګس طرف ته للقتال د پاره د جنگ او جهاد والله تبارک وتعالى سميع اوریدن کې د علیم پوی د پتا سو باندې اذ باغ وقت کی همت چه قصد اکڑو طائفتانی دو ڈلو دو قبیل بنو سلمہ دا اوسیانو بنو حارثہ دا خزرجیانو دی کس نفر بی غیرت شیو عبداللہ ابن سلول سر لاڑلا درے سوا کسانو قصد اکڑو دی دو ڈلو منکم ستاسونا ان تفشلا ان تجبنا دا چی بیزڑکی تاسو لرا نو ولی بیزرتوب راجی تاسو کی والله تبارک وتعالی ولیوم حافظ و ناصر ددی دی وعلى الله خاص الله باندې فلیتوکل المؤمنون باید دی چې توکل وکړي مؤمنانا اوس ورته وای دومره سوچ وکئ ما کله به امداد پرېښی تاسو دین مخکې بدر کې مې در سره امداد کړی دی ډېر کمزوري وای تاسو ولقد او خامخا په تاکید سره نصرکم الله امداد کړی تاسو سره الله تبارک وتعالی ببدر نه بیوم بدرنا په ورځ د بدر باندې وانتم تاسو چې وای ذلت منا قلیله لږ وای کمزوري وای د اسباب لحاظ سره فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه لعلکم دې دپاره چې تشکرون تاسو شکر وباسئ اذ باغ وقت کی تقولو چې ویل تا بدر ته ورځ د بدر ته اشاره ده ویل تا للمؤمنین د پاره د مؤمنانو الا یکفیکم یا کفی ندی تاسو لرا یمدکم دا چې امداد کی ربکم رب تاسو بثلاثه الاف من الملائکه پدری زر فرشتو سره منزلینا پالکون د دې فرشتو کې چې نازل کړي شوی به من السماء د اسمان نه لنصرتکم د پاره د امداد تاسو بلا یکفیکم بلکې کافی دي تاسو لرا ان تصبروا کچره تاسو صبر کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سرا وتتقوا ځان مو ساتلو د مخالفت د امیرنا وياتوکم راشدا کافران مشرکان من فورهم एकदम هذا في هذه الساعه پدغه ټیم کې یمددکم امداد بوکړی تاسو سره ربکم رب تاسو ب5000 من الملائکه په 15000 فرشتو سره مسومین په کون د دې فرشتو کې چې نه خدار ګرځون کې به یاسون خپل لرا یعنی جندو باندې وړې باندې یا مالوچ سور وغیرہ ډول او سنگار د پاره یا مسومین پالکون د دې کې یعنی معلمین پالکون د دې فرشتو کې چې نه خدار ګرځون کې به ځانون خپل لرا په پټکو باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي په دغه ورځ باندې د ملائکو پټکی چې د سپینو الا جبريل مگر جبريل علیه السلام چې فإنه كان بعمامه صفراء د زړ پټکی او مثل زبیر ابن عوام په مثل د زبیر ابن عوام داغه هم زړ پټکی او بعضی روایاتو کې راځي چې ټول ملائکو زړ پټکیو نو ليقطع وما جعله الله ندی ګرځولي الله تبارک وتعالى دې امداد لرا الا مگر بشرا زیره لکم تاسو د پاره ولتطمئن دې د پاره چې مطمئن شي قلوبکم زړونه تاسو به پدې سره ومن نصر ندی د امداد حقیقتا الا مگر من عند الله د جانب د الله نه دی العزیز چې غالب ذات دی الحکیم خاوند حکمت دی بل ليقطع د پر امداد کو الله تبارک وتعالى تاثر پورس د بدر باندې ليقطع معنا ليهلك قطع یعنی پریکی ليهلك د پر چې هلاك طرفا من طائفه يودل من الذين دا کساننا کفروا چې کفر کړي او يكبتهم من يهزمهما یا شکس ور کی دی لرا یا يلعنهم لعنت کی دی لرا ابو عبیده ويهلكهم هلاك کی دی لرا يكبتهم معنا یا قتاده سے ويخزيهم شرمي دي لرا ابن عباس ويهزمهما شکست ور کی دی لرا طول قریب المانا دی او يكبتهم يهزمهم چې شکست ور کی دی لرا فينقلبوا پسو ګرځيږي دي خائبین ناکاما نامرادا
ليس لك نشته تعالی من الامر دس امرنا یعنی تعذیب د دین شمس شي یعنی دا اختیار تا سره نه دی او یتوبه دا عطف دی په یقطا باندې چې قطع کی هلاکی بری تعالی یو ډلا او یتوبه حتی یتوبه تدې چې رجوع کړي په دې باندې په قبول د توبې سره علیهم په دې باندې او يعذبهم یا عذاب ورکی دی لرا فانهم پس یقینا دي چې ظالمون ظلم کوونکي په ځانونو خپل باندې په کفر او شرک باندې ولله خاص الله لرما غسدي في السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما في الارض غ چې پزمکه کې دي یغفر بخنه کې بری تعالی لمن یشاء چر چې اراده وي او يعذب عذاب ورکی من یشاء چر چې اراده وي والله تبارك وتعالى غفور لمن تاب بخون کې هغه څوک چې توبه وباسي رحیم رحم کون کې لمن ما تعالی توبه هغه چا د پاره چې مرشي په توبه باندې